زین معلومه بشي درته و دنیا دا راغلی دا په یو مینه راغلی دا و قربان محبوب رسول الله مبارک د ذات عالینا قربان د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مقام عالینا او قربان د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شرننه پوری د پرونه ترننه پوری څومره خلک چې راغلي دي او راځي هغه دغه شی نه ده کړی چې راغلي دي او چرته ناست دي او ځان لږ پینډه جوړه کړې ده بلکې هغه راغلي دي او د هر عالم تقریر ته داسې ناست دي لکه استاد ته چې شاګرد همتن ګوش ناست او هغه ځوانان او زلمي مې پکې ولیدل چې هغه په لومبي ځل په داسې مجالسو کې شامل شو ځکه د هغې د چهرو نه د هغې د جذباتو نه د هغې د احساساتو نه د هغې د پاسېدو نه د هغې د چارچاپېره کتو نه د هغې د دې مشایخو سره د محبت نه دا معلومېده چې هغې په حق او په سچه د نن نه د ختم نبوت شیدایان سپایان نوکران او غلامان وګرځېدل او بوډاګان دې پې خفه کېږي نه خو تاسو د ځوانانو دې تعداد ته وګورئ ډېر زیات دی او دغه بوډاګانو ته د مبارک وي داسې ځوانان او چې دا بچي د چا دي هغه مور او پلار ته دا ځوانان مبارک وي او هغه څوک چې زمونږ باره کې وایي چې دی خواله مه ځئ خپل بچي منې کوي شته داسې خلک د تعلیم دوره شیدایان شي وایي د تعلیم نه مو وباسي وایي د هر څه نه به دې پاتې کړي اوس هغه هم په دې مجبوره شوي دي چې د هغې بچی چېرته نشو تماشو باندې اخته نه شي هغه هم وایي خدای ته وګورئ دا بچي رانه واخلئ کم از کم د دی د لاسه خو به پریشانه نه یو که او زه دا قسمیه وم کوم ځوانان چې دې اجتماع ته رالل او په شوق او ذوق سره رالل او په شوق ذوق سره د جذباتو سره واپس لړل د هغې مور او پلار ته زه د الله رب العزت نه دا دعا غواړم او سوال کوم او الله دې وکړي انشاءالله دا بچي به په سمه لار روان وي او دا مور او پلار به دا بچي چې ویني یې نو سترګې به یې پې یخېږي زړه به یې پې یخېږي او سترګې به یې پې خوشحالېږي او یخېږي به انشاءالله او دا کاپلې را روانې وې ماشومان مې بېګا ولیدل د پرایمري سکول ماشومان به نو ماشومان که دا شان راشي بندوي دی دې ګڼې ګوڼو لدي هغې ټولو بسترې راغوستې وې ماشاءالله او یاد ساتئ ځوانانو زلمو یاد ساتئ ستاسو دا ناره ستاسو دا اورېدل ستاسو دا جذبات ستاسو دا په داسې حالاتو کې ناسته چې داسې خلک پکې شته چې هغې چای وبول هم نه دي پاسېدلي دی ته دا هر څه مبارک وي خبرې نه کوم ډېرې صرف دا یو خبره درته کوم روایاتو کې راځي مشهور روایت دی د نبي علیه صلات وسلام مبارک د زمانې بعثت ړومبنی او اوایله زمانه ده ړومبني کلونه دي د نبي علیه السلام محبوب باره کې دا مشهوره شوه چې محبوب ګنې چا تختولی دی او چا ورته نقصان رسول غوښتلی او هغه یې بوتلی دی په دغه دوران کې د محبوب سکه د په پوز وایي چې زمونږ اکثر خلک ورته ترور وایي د پلار خور د هغې زوی د حضرت صفیې زوی حضرت عبدالله ابن زبیر پلار او د حضرت صفیې خاوند زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه چې عبدالله ابن زبیر او عروه ابن زبیر په روایتو کې ډېر مشهور دي حضرت زبیر بن عوام د نبی علیه الصلاة والسلام یوازې د ترور زوی نه و بلکې سانډوی مو ځکه د حضرت عایشې مشره رضی الله تعالی عنها مشره خور حضرت اسماء د هغه په نکاح کې وه دغه حضرت زبیر بن عوام ماشوم دی دوره ماشوم دی چې لا توره ونیسي نو توره په ځمکه باندې لګي او دی هغه نشي ټینګولی په دغه دوران کې د کور نه توره راواغسته د خپل محمد زوی دپاره د دې چې د نبي علیه صلات وسلام په ناموس پسې وځي نو محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چا بوتلی نو دا افوا وه پروپیګنډه وه محبوب را روان دی زبیر بن عوام صاحب ورله مخې له لاړو ترېنه تپوس نبي علیه السلام کوي ولې دومره په هیبت کې توره دې راغستې ده چې د هغې سوکه لګي نو حضرت زبیر بن عوام ورسره پورته کېږي وی چرته تلي نو عرض ورته وکړه چې یا رسول الله تاسو چا بوتلي وی وی چرته تلي وی که چا بوتلي وی تختولی وی وی نه هېڅ داسې خبره نه وه خو تا توره سله راغستې ده وی چاوې داسې شوي دي
ما دا توره راواغسته وي تا به څه کول وی ما به په دې توره د هغه چا نه سر والی و چې تا ته نقصان رسول غوښتل ما به ترېنه سترګې ایستې وي چې په کومو سترګو تا ته په بد نظر کتلي ما به ولې خپې کټ کړې وي چې تا پسې په دغه خپو باندې درغلي ما به ترې لاس کټ کړي په کومو لاسو باندې چې ستا د نو اراده کړې وه محبوب ورته وفرمایل هېڅ دې نه دي کړي خو هر څه دې کړي دي تر قیامته پورې چې کومه توره چلیږي ستا به پکې لومبنی حصه وي دویمه حصه به پکې دغه دا حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ فضیلت شو او هغه په خپل ځای باندې دی خو یاد ساتئ دویم فضیلت ورلسه شو دویم فضیلت د امت ځوانانو دپاره دی دویم فضیلت د امت د نبی علیه السلام د عاشقانو دپاره دی چې څوک د حضرت زبیر بن عوام په شان توره راواخلي او په ناموس رسالت پسې راوځي نو که سې کړي او که ني الله رب العزت به ورله جنت ورکوي لومبنی جنت به حضرت زبیر بن عوام له ورکوي تر قیامته پورې ټولو سپایانو د ختم نبوت له به ورپسې ورکوي